بسم الله الرحمن الرحيم. وأما شركة الصنايع ويسمى شركة التقبل كالخياطين والصباغين يشتركان على أن تقبل الأعمال ويكون الكسب بينهما فيجوز ذلك. خجدي جنجيرات شركة عقد دریم قسم شرکت صنایع بیانی او صاحب د هدايه فرمایي دي ته شرکت تقبل هم ویل کیږي. تعریف دا دی چې دوا کاریګر راجم شي، دوا یا زیات کاریګر، او بس عقد داو کی چې اعمال به قبلو او هغه به کوو به چې کومه ګټه راځي کومې پیسې راځي به خپل منځ کې شریکي. دې د شرکت تقبل شرکت صنایع وي. پوه نه شولې به دوا کاریګر یا زید دا راجم شي وي وا خلق براله کارونه راوړي او موږ به قبلو شریک معنی به کوو کومه ګټه وا به تقسیمو. لکه دوا درزین دي یا دوا رنگ سازان دي او که یو درزی دی یو رنگ ساز دی یو زبا کپڑے رنگ کومه بلې ته ګنډه په دغه طریقه باندې به کومه نفع راځي تقسیمو به بس دا شرکت صنایع دی. نو دام جایز د زموږ د حنافو په نسبت باندې وی. واما شرکت الصنایع ويسمى شرکت التقبل او مسمى دی به شرکت تقبل معنی مسمى کیږي. کل خیاطین اغداج لک دو درزیان وصباغین ادو رنگ سازان یشترکان شریک شي على ان تقبل الاعمال اغدا چې دوړه به اعمال قبلی ويكون الكسب كم كسب چو بینهما د دوړو ترمنځ به. صاحب د قدرت فرمای فیجوز ذلک دام جایز دی. وهذا عندنا د جواز مسله د زمنګ د حناف مفتابه رای ده. امام ظفر امام شافعی رحم الله بر بګور شرکت صنایع شرکت تقبل تجایز نه وي. نور قصه کو. وقال ظفر والشافعي رحمه الله لا يجوز وجه لأن هذه شركة لا يفيد مقصودها هو التثمير. وإذا داسي شرکت دي چې دا د شرکت کومه فائدہ وي مال حاصل ول اغه نه فائدہ کوي. دا یو داسې شرکت دی چې د شرکت کومه فائدہ داغه بنا حاصلېږي. نو کوم شرکت چې داسې چې د شرکت فائدہ بنا حاصلېږي نو هغه صحیح نه، لہذا دام نه دی صحیح. پوه نه شولې به نور قصه کوو. دا دلیل لمی دی. لأن هذه شرکتن زکدا یو شرکت دی دا چې شرکت دی لا یفید مقصودها او که شرکتون خبر کوم صحیح جوړیږي. لأن هذه زکدا شرکت دی دا چې شرکت دی لا یفید مقصودها چې مقصود د شرکت نه حاصلې. مقصود د شرکت څوک دی او هو التثمیر هغه حاصلول د ګټې دی نو هغه نه حاصلېږي لہذا شرکت هم ټیک نه دی. اوس مونږ ویلي صاحب د هدایي چې کله دلیلی لمی ذکر کې به انی ووایم انی دا اوس انی و چې انی ذکر کې به هم څه کوي کله لمیم ذکر کوي نو سوی رسته پسې. لأنه لا بد من رأس المال وهذا لأن الشركة مولوي صاحب ځکه د ګټې د پاره رأس المال پکار دی. پیسې پاغې باندې ګټه کېږي او دلته پیسې شته نشته دی دلته خو ته شامل دی. لأنه لا بد من رأس المال ځکه ضروري دی د تثمیر د پاره د ګټې د پاره رأس المال دلته نشته. وهذا لأن دې زنو دلیل انی دی. لأن الشركة في الربح تبتني على الشركة في المال. دا قسم کړي وکنه دا غو دوړو بنسبانه شرکت پر ربح کې ال راضي بغټه کې چې شرکت په مال کې راشي. شرکت په غټه کې کله راځي شرکت په مال کې راشي او دلته شرکت په مال کې نشته مال نشته نو شرکت په بغټه کې خاوري راشي. دا قسم کې شوی وکنه. وهذا لأن الشركة ذکر شرکت چې په ربح بغټه کې تبتنی دا بناوی علی شرکت فی المال باندې علی اصلی ماده دغه اصل او علی مقرر نو مخکم ذکر کړو. ولنا موږ د بار دلیل لري چې ان المقصود منه التحصيل وهو ممکن بالتوکیل. موږ وایو مقصود چې ده کنه هغه تحصیل د ربح ده. مقصود د شرکت نه سره چې ګټه حاصل شي او د ګټه حاصل دل د کیږي کنه په توکیل باندې. څه مطلب هر یو د بل وکیل له هر یو د بل لپاره نه چې یو څه اخلي نیمزان لا څه کوي نیمزان لکه نیم بل لکه شریک نه فدا او بل چې څه کوي نیمزان لم کوي بل لم کوي هم شریک نه فدا نه شرکت را لې
نو مقصود د شرکت چې دی هغه تحصیل د مال دی هغه کیږي چې کیږي بس شرکت ټیک دی ولنا موږ د باره دلیل ان المقصود مقصود د حق د شرکت نه مقصود منه د حق د شرکت نه تحصیلو هغه حاصل اول د مال دی او هو ممکن بالتوکیل او دغه مقصود حاصل اول مال حاصل اول دا ممکن دی په توکیل باندې هر یو د بل وکیل دی لأنه لما كان وكيلا في النصف أصيلا في النصف تحققت الشركة نظراله هر کس چې کله وکیل بنسب کیو او اصیل بنسب کیو نو کوم کار چې کو شریک شو ځکه نیم کې اصیل دی نیم کې وکیل دی دبل یعنی نیم ځان لکه نیم یعنی یو ټیلر کې کپڑے ګنډلې نیم میزان له ګنډلې نیم بللا نو که 100 روپۍ اجرت واخیستل نیم میزان له شنیم بللا نو 1000 روپۍ څه شوي شریک نو هغه شریک نه فمن سراله بزغه مقصودو لأنه ذکر هر واحد بری شریکین کې لما کان وکیلا هر کله چې دا وکیلو بالنسب فی النسب بنسب کې اصیلا فی النسب وسیل بنسب کې نو تحققت الشرکتو متحقق شو شرکت فی المال کم مال المستفادی کم چې فائدې کیږي یعنی ګټه هغه کې شرکت رااله تاسو به شولې اوس بل خبره صاحب د ایدای ذکر کړي ملیشب با شرکت صنایع شرکت تقبل کې اتحاد د عمل هم نه دی ضروري ما شروع کې ویلیو که یو کپڑے رنگ کوي او بلې ګنډي دام صحیح ده او نه اتحاد د مکان ضروری دی چې په یو دکان کې بناستي یو ځای کې ناسته دی او بلبل ځای کې ناسته هم صحیح ده یو ټیلر یو ځای کې دی بلبل ځای کې دی ولا یشترط فيه شرط نه دی په دې کې اتحاد العملي والمکانی د غشن اتحاد د مکان هم شرط نه دی خلافا لمالک و ظفر البته امام مالک امام ظفر رحم الله فيهما بدوړو کې اختلاف کوي هغه وی اتحاد د عمل اتحاد د مکان ضروری دی پویږي به وسیتراز در امام ظفر رحم الله خو شرکت صنایع تقبل منینا دا به کې به څنګه مسله را لچی منی خو عمل او مکان به یو وي تل دا خدا معلومیږي جوابدار امام ظفر رحم الله نه دوره نقل لی و د عدم جواز واغه مخکې تیر شول یو د جواز د خواغي جواز والا کې به شرط دا غني شامل او مکان به یو وي بهرحال مونږ وای دا دواړه یو کېدل نه دي ضروري ولی کما د کم علت په وجه چې شرکت جایز دی هغه مطلقاً جایز غني کامل یو ویم جایز غني او کامل بدل ویم جایز غني کما کان یو ویم جایز غني او که مکان بیل ویم جایز غني نو د څوک چې مجوز دی جایز کون کې هغه فرق نه کوي چې عمل یو وینو ټیک به کامل جدای به ټیک نه مکان کې یو وی صحیح به یو که مکان یو نه صحیح بني هغه دا فرق نو المطلق يجري على اطلاقه بشګوري لان المعنى ذکر هغه علت المجوز للشرکه المجوز للشرکه کم چې شرکت جایزي او هو ما ذکرنا غمن ذکر کړلو کنه حکم هر یو بدی کې وکیل له بنسب کې اصل له بنسب کې شرکت خپل نه رااله او هو ما ذکرنا ولا يتفاوت هغه کې تفاوت نشته فرق نه کوي برحال معنی مجوز د شرکت هغه من ذکر کړل چې هغه حاصل اول د مقصود یعنی د غټي بس هغه فرق نه پرې باسي کمل یو وی مکان یو کنه ولو شرط العمل نصفين والمال ثلاثا جاز برګوري په شرکت صنایع شرکت تقبل کې کدا سی او چالک عمل به دواړه کو نیم عمل به ته کې نیم بزکم او یو په کې ویل جذب دوی سي غټاله مت بيواله ام جایز ده عمل یو شان او نفری وزیت دی وکمدام سره ولو شرط کشر شرط دوړو ولګولو د عمل په دې شرکت کې نصفین د نیم والمال او شرط ولګولو د مال ثلاثا چې دو به یو ولی یو سبب له اجازه دا جایز ده قیاس وې دا جایز نه وفي القياس لا يجوز ولی دا قاعده خو تاسو معلومه را کنه چې اجر چې دا د زمان موافق وي اجرت چې نفع یاد کا نفع د چا موافق وي زمان تم ویلی کنه کچری زمان یو شان زمان نوی او نفع دا خو څو ربح ما لم يضمن دا خو جایز نه ده بهرحال دا قاعده ده چې څومره زمان او عمر به څوم وي نفم وي
اوس راشه دلته هر یو د خپل عمل موافق ضامن دی نو چې عمل نیم دی نو هر یو نیم ضامن دی اوس چې دا یو کس زیاتې روپۍ لیدي نیمې حصې نه دا د زمان نه زیاتې لی پوه نه شوی پې موږ ویل قیاس تقاضا دا کوي چې عمل د دواړو نیم وي او یو د ګټه زیات علی دا دی جایز نه پوهېږئ وجه څه ده ځکه دې عقد کې زمان دا د عمل موافق وي نو چې عمل څومره و زمان به ماغې عمره نو عمل نیم دی نو زمان به هم څه نیم به نو اوس که د نیمې ګټې نه زیات اخلي نو زمان نیم دی او ګټه د نیم نه زیات علي دا زیاته ګټه چې کومه ده دا بغیر د زمانه شوه که نه دا خو ربح ما لم یضمن شوله دا جایز ده وګورئ وفي القياس لا يجوز ولي لأن الزمان چې بقدر العمل وي نو فزیادت علیه د عمل نه زیات فزیادت علیه نو د زمان او د عمل نه زیاته ګټه ربح ما لم یضمن ده فلم یجوز العقد وقت جایز نشو ولی لتعدیته ځکه د عقد متعدی کیږي الیه ربح ما لم یضمن تا وصار كشركة الوجوه دا داسې شول لکه شرکت وجوه را روان دی هلته دا نه ده جایز چې عمل نیم وي زمان او ګټه د دیوه زیاتې اره روانه ده که لكننا نقول ما يأخذه ولا يأخذه ربحا ونی صاحب لږ بر وګورئ لیکن موږ جوابا وایو چې دا جایز ده چې عمل د نیم وي او د ګټه د دیوه زیاتې دا جایز ده نه رسېبې وجه دا ده دا یو چې کومه حصه زیات اخلي یا دا هر یو چې کومه نفع اخلي دا اصل کې ربح نه ده دا اصل کې د دیو د عمل اجرت دی پته نه لګي پوه شوي که نه دا دیو چې په دې ټیلرۍ باندې کومې پیسې لی دا ربح نه ده بلکې دا د دیو د عمل او دا جایز ده چې یو ټیلر 1000 روپۍ لی او بل 2000 لی دا جایز ده که نه ده یعنی د یو سړي د عمل اجرت هغه په رضا لګي د عمل به څومره اجرت مقرر شي دا د هغه دوو کسانو په رضا کار کیږي نه چې په څه راضي شو هغه ټیک ده مونږ عرف کې هم ګورو د یو کس عمل چې 1 غنټه هغه یو اجرت مستحق یو بل 10 غنټې کوي هغه عمر اجرت نشي اخیستلی هغه کمال والی بهرحال دیو ته چې کوم نفع ملاویږي دا ربح نه ده بلکې دا د دیو د عمل اجرت دی او د عمل اجرت چې څنګه مقرر کې قشان ټیک دی وسوال دا چې دا ربح ولې نه ده جواب دا دی مولوی صاحب ربح هغې ته ویلی کېږي چې په کم معنی ربح راځي په کوم شي چې ربح راځي هغه او ربح دواړه یو جنس وي په کوم شي چې ربح راځي هغه او ربح دواړه دلته ربح په عمل راځي او ربح چې د مال له دواړه یو جنس دی عمل او مال نو چې کله دواړه یو نشو نو دا ربح نشوله ربح والا راځي چې ربح او ما حاصل به الربح چا سره چې ربح حاصلېږي دا دواړه یو شي دلته خو یو نه دی وګورئ لكننا نقول ما يأخذه هغه چې دا یو اخلي هر یو لا يأخذه ربحا دا ربح نالي لأن ربح عند اتحاد الجنس ربح والی چې کله د ربح او چا سره چې ربح حاصلېږي هغه دواړه جنس یو وي وقد اختلف دلته خو دواړه بیل دي څنګه بیل دي لأن رأس المال عمل دلته رأس المال چا سره چې ربح حاصلېږي هغه عمل دی او ربح مال دی فکان بدل العمل دل لنډه دار فکانه دا کم ګټه چې راځي کنه فکانه بدل العمل دا بدل د عمل شو دا ربح نشوله نو دا د عمل بدل شو او د عمل بدل یو د بار یو مقرر کې بل بار بل زیات مقرر کې دا جایز ده والعمل يتقوم بالتقويم دا عمل هو قیمت لګي په قیمت بیانولو سره چې لکه طالب دومره اجرت در کوم بل ته تعالی دومره فيتقدر بقدر ما قوم به بس دا اجرت دا عمل دا اجرت دا به مقرریږي په اندازې د هغې د کم چې قیمت ولګي د چا د قیمت د چا د عمل قیمت 2000 روپۍ ولګېدلو د چا د عمل قیمت د چا د عمل قیمت 0 روپۍ ولګېدلو دواړه ټیلران دي دواړه عمل کوي خو یو ته ډېر روپۍ ورکوي د هغه عمل زیات قیمتي شو یعنی د هغه د عمل قیمت زیات ولګېدو حکم ته چې لږ ورکوي د هغه د عمل قیمت لږ ولګېدلو فلا يحرم حرام بنوي بخلاف شركة الوجوه په خلاف د شرکت الوجوه غره روان دي ځکه هلته ما به النفع فکم شي چې نفع حاصلېږي او نفع دواړه یو جنسي نو هغه ربح ده هلته زیادت کول ربح ما لم یضمن ده هلکه پوهېږئ که نه
كمالي بخلاف شركة الوجوه لأن جنس المال ألت جنس مال يعني رأس المال أو قطع متفق دوار جنس يوي والربح يتحقق في الجنس المتفق أو ربح متحققي شكل جنس متفق وينو ألت ربح دا أو دلت جنس مختلف دلت ربح ندى وربح ما لم يزمن لا يجوز إلا في المضاربة او ربح ما لم يزمن چې دا کنه دا جایز نه مگر صرف او صرف چیرته جایز ده مضاربت کې دا رس مسله دوباره روانه ده قال قدري مولا فرمای وما يتقبل كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم شريكه وبرو ګوري دواړو ټیلرانو کې چې کمی وم عمل اخیستلو کپړې په ټیلرۍ د ګنډلو د بار اخیستلې دا عمل بدم واجب دی دا به هم ګنډي په ملګری هم واجب دی کابل اخیستلی عمل پاغم واجب دی او بدم واجب دی پیږي پی وما يتقبلوا هغه چې قبلي هر واحد پر دواړو کې من العمل عمل يلزمو په دغه قسم لازم شو چې قبول کو او يلزمو شریکو په شریکم لازم شو حتى ان كل واحد منهما نتیجه دا چې کپڑے راولي ګندلو لا هر یو نه مطالبه کوي چې کپڑے را لو ګنده زکاریو معنی لازم ده ابه چې کپڑے وګنډلې هر یو مطالبه کولای شي دغه کس نه پیسې راکا ادا نشي ویل چې ما خو تعالی نه دي درکړي ګنډل نه ما خو بل مرګري لور کړی نه هر یو کولای شي نه رسېږي حتى ان كل واحد منهما تردي چار واحد بری دواړو کې يطالب بالعمل اذا مطالبه د عمل کې دلی شي کپڑے را لو ګنډا او يطالب هر واحد چې دغه مطالبه کولای شي بل اجر چې کپڑے ګنډلې پیسې را کوا او به کپڑے ورکړی وته دي خو هغه پیسې راوړلې د کپړو د ګنډلو پیسې بل له ورکړلې هم هغه بری شو ابل ورته نه وای چې مال دې راکړې ما ګنډلې دي کپړ تا پیسې غلولې ورکولې نه در کوم مال به پیسې راکې نه تاسو شریکانی چې وته پیسې ملاو شو لګوي چې دې بل ته ملاو شي او یې برو دافیو او بریکيږي پیسې ورکون کې بدفع الیه چې پیسې ورکړي الیه دی وتم بس خبره ختمه وهذا ظاهر في المفاوضه لکبر وګورئ دا مسله خو مفاوضه کې صحیح کیږي چې هر کس ضامن وي هر یو نه مطالبه کیږي دا خو شرکت مفاوضه مسلې وي شرکت اعلان کې مونږ ویلو کنه چې هغه کې یو د بل وکیلی کفیل نه یو معنی یو شی لازم شو په بل معنی نه لازمیږي نه سوال دا دی شرکت صنایع شرکت تقبل خو شرکت مفاوضه هم کې شي شرکت اعلان هم کې شي دا حکم دواړو ته شامل دی او دواړو ته نو اعتراض ده شرکت اعلان کې خدا حکم نه سټ کیږي چې مطالبه دې دواړو نه کیږي نه رسې به خبره مانی الته خو یو د بل کفیل نه که یو کپڑے واخیستلې بل نه مطالبه څنګه کیږي سوال پوه نه شولې شرکت اعلان کې نه لګي نو څه وی ګوري وهذا ظاهر في المفاوضه که شرکت تقبل مفاوضه وی هغه کې خدا ظاهر ده ما تاسو شروع کې ویلو اصل کې شرکتونه درې دي ښا شرکت بالمال له او شرکت بالتقبل له بالصنایع چورته وي او بالوجوه دي څو شو درې به هر یو بدوت قسمه ده مفاوضه او عنان هر یو ښا او فی غیرها او د شرکت مفاوضین غیر د دې صحیح کېدل یعنی شرکت عنان کې دا استحسان دی والقياس خلاف ذلك قياس دې خلاف دی شرکت عنان کې خدا نشته چې یو معنی مطالبه لازم شي غری د بل نم جایز شي بل نه نه شي کېدل په بلم دی لازم شي دا صحیح دلته القياس وی والقياس خلاف ذلك لان الشركه برو غوري ذکر د شرکت صنایع شرکت تقبل مطلق شوی دی څه شوی او شرکت مفاوضه له جوړیږي چې د مفاوضي ذکر پکې شوی یا داغه هم معنی لفظ پکې ذکر شوی او دلته پکې داغه ذکر یا داغه هم معنی لفظ نه دی ذکر شوی نو شرکت مفاوضه نشولا چې نشولا نو د شرکت مفاوضي کوم حکم دی چې یو شیخ است بلنم د مطالبه کیږي فقار د غم جاری نشي نه رسېږي لأن شرکت وقات مطلقه شرکت مطلق واقع شوی ذکر د مفاوضه پکې نشته دغه شان ذکر د کفاله پکې ذکر د کفاله خو بچا کی مفاوضه کی ندلته خو نه صراحتا ذکر د کفالت شوی دی چې یو ذمہوار شو بلم د ذمہواری او نه ضمنن ذکر د کفاله شوی دی څه مطلب ضمنن یعنی مفاوضه هم ذکر نه دی شوی چې هغه په ضمن کې کفاله راشي والکفاله مقتضى المفاوضه
کفالت خو مقتضا د مفاوضه ده، مفاوضه هم نشته او نه صلاحت تک مفاوضه او کفالت شوه دی نه به ولی دی و ذمہواری ده بل ذمہواری ده. وجد استحسان دا د مولوی صاحب ان هذه الشركه دا شرکت چلی ان هذه الشركه مقتضیه للضمان. مولوی صاحب دا شرکت تقاضا د زمان کوي کله کې کفالت صراحتا ذکر نشي او نه ضمنن یعنی په ذکر د مفاوضه کې راشي به هم تقاضا د چا کوي زمان کوي. یو ته کپڑے حواله شولې بلم ضامن دی شرکت درې تقاضا کوي نور خبره کوي څنګه دا شرکت تقاضا د زمان څنګه کوي ځکه چې یو کس کپڑے قبول کی نو په دې شرکت کې قانون دار د عمل کول بدم لازم دی ببلم لازم دی وردا شی لزوم شته کنه شته بس دې کې کله کفالت ذکر وشي کنه شي دا قصه پکې ده چې یو معنی یو کپڑے قبول کی بدم لازمي غنټي به بل دقه د لزوم ولا معنی پکې ده پوه نه شوي به ولید استحسان دار چې ان هذه شرکت مقتضیه دا تقاضا د زمان کوي اگر کا نصراحتا لفظ کفالت ذکر وي او نه مفاوضه وي الا ترى تنغوري انما تقبلوه كل واحد منهما هغه چې قبلي هر واحد په دوړو من العمل عمل کم یو چې عمل قبول کی ته ګوري نه پاغم لازم وي مضمون الاخر او په اخر مانیم څه وي زامي اغم زاميني چې کله هر یو زامن شو هر یو زامن شو نو هر یو نه مطالبم کېدل شي هر یو د اجرت مطالبم کولای شي ښا ولهذا يستحق الاجر هر یو مستحق د اجرتم جوړيږي به سبب نفاذ تقبل عليه ولي زکه دا عمل چې و قبول کړي دی په بلم نافذ دی بل بهم کوي په بل نافذ دی بلم د اجرت مطالبم کولای شي ولهذا دا وجد مستحق د اجرت جوړيږي به سبب نفاذ تقبله په سبب د دې چې نافذ شو قبل ول د دې شي په یو قبول کو په بلم نافذ شو چې بده نافذ شو د اجرت مطالبم کولای شي لنډه دا فجر مجرى المفاوضه دام جاری شو بزید مفاوضی فی زمان العمل په دې مسله کې چې عمل کې بهر یو ضامن وي او اقتضاء البدل او هر یو د بدل د اجرت مطالبه کولای شي پوه شولې کنه به نو په دې مسله کې چې یو عمل واقع سبب بلم لازم په دې مسله کې یو کارو کو بلم د اجرت مطالبه کولای شي په دې دوړو مسلې کې په حکم د چا کې جاری شو مفاوضه کې اگر که مفاوضه نه ذکر کړي تاسو به شولې قالا واما شرکت الوجوه ولې چې دې جنوز د څلورم قسم د شرکت بیان کې شرکت الوجوه د دې حاصل دا دی دا سړی دی وزایما نه د سره پیسې شته نه ما سره او دواړو ویل چې د سکار کو چې بس سامان په قرض مانیلو به خرڅو کما ګټه کوله دواړو بنیم نیمه تیم په قرض والا څومره خلک په جنگلو دي دغه سامان رااله او زبه مخلمه هو کتاوان کېدل دواړه به ذمہواری کنه د ملک موافق او کګټه کوله دواړه به تقسیمو دې ته کوم شرکت ویل کیږي وجوه دې ته وجوه ولي وای څوک یو وجهدار چې دواړه دی بل مخ ته ګوري مال بګی نه ناس یو بل ته ګوري را ګوري اڅوک نه وجهدار د شرکت وجوه چې دې کې هر یو د خپل وجاهت مخاوري په وجماني مال اخلي د چا چې مخاوري کنه پہچاني خلک به اعتماد کوي هغه د خلکو نه قرض مانی مال لغستل شهر سال زو قرض مال ور کوي وګورئ اما شرکت الوجوه فرجلان دو کسان دي کم از کم دو کېدل شي زه تر څومره کېدې شي یشترکان دواړه شریک شي ولا مال لهما مال ورلا نوي على ان یشتریا چې دیو به اخلي بوجوههم په خپل مخاوري معنی به خلکو نه قرض معنی سامان اخلي به خرڅي مطلب مثلا یو لک روپو سامان بوالی په قرض د دکاندارانو نه به مخ کې خرڅ کی یو لک 20,000 روپۍ معنی 10,000 روپۍ به تقسیم کی او باقي یو لک باغو ته ورکی به د سیلی ويبيع آخر سيبي فتصح الشركة على هذا بدغه طریقه باندې شرکت صحیح دی سميت به دا شرکت مسما شو بشرکت الوجوه باندې ولی دا عقد مسما شو دا شرکت مسما شو به په وجوه باندې ولی لئن ولا يشتري بالنسيئه زکا په نسیئه باندې یو سړی نشي خستلې څم نشي خستلې یو قسم نشي لا يشتري بالنسيئه نشي خستلې
په قرض باندې څوکم الا من مگر هغه کس خستلی شي کان له وجاهت عند الناس چې هغه د پاره وجاهت مخاوري وي د خلکو باندې خلک دغه احترام کوي وانما تصح مفاوضه لانه يمكن تحقيق الكفاله والوكاله بالابدال مليس د شرکت وجوه چې د مفاوضم صحیح کېدلی شي او عینان هم صحیح کېدلی شي مفاوضه ولې صحیح کېدلی شي ځکه وکالت هم کې کفالت هم کې کېدلی شي وکالت هم څه مطلب ما د شریکان شو د دې دکاندار نه سامان دی ول کړو پورلو ورته ما چې ما د شریکان ایمان مختلف شي غنم یعنی هغه زما کفیل له بس هغه چې کوم سامان لري هغه دکاندار ته وای دا می شریک دی یعنی کفیل می دی نو کفالت ټیک دی کنه دی کفالت ټیک دی کنه چې کفالت بیان کې بدارا شي چې وسله څه وخلی او بل لغي کفیل جوړ شي دا کفالت ټیک دی مثلا بای ته وای ور خرڅ کړه د پیسو دې ز کفیل شوما دا جایز ده کنه نو کزه څه اخلم هغه کفیل جوړیږي هغه څه اخلي ز کفیل جوړیږم کفالت ټیک دی نه چې کفالت صحیح دی نو مفاوضه به کې صحیح کیږي وانما تصح مفاوضه او دا شرکت دا مفاوضتن صحیح کیږي لانه يمكن ذک ممکن دی تحقیق د کفالت او د وکالت فی الابدال د دې په ابدالو کې یعنی په اسمانو کې هم مبيعات کې هم او کچره مفاوضی ذکر نو شوی نو به کما قد وی شرکت وجوب وی خو عینان به شرکت وجوب کې به کم وی و اذا اطلقت کله چې دا شرکت مطلق ذکر شي شرکت وجوب تكون عینان نو عینان به یعنی هر یو د بل کفیل نه بوي لان مطلق ينصرف الیه ځکه مطلق یا قد انصراف شرکت عینان ته کیږي خدا شرکت جائز ده کنه وهي جائزه عندنا دا شرکت وجوز من په نظم باندې جائز ده خلاف للشافعي رحم الله امام شافعي رحم الله وی جائز نه ده ول نه ده ځکه هغه وی شرکت ربح کې شرکت فرع ده د اصل مال د شرکت او اصل مال دلته شته نه ربح کې به شرکت سره شي مخکې ویلی نه ولکه دا واصل دا غوړه پاره والوجه من الجانبين الدليل د جانبين ما قدمناه في شركه التقبل هل تمخ من ذکر کړو کنه نو وسمنه مویلو قال قدري ولا فرمایو كل واحد منهما وكيل الاخر فيما يشتريه وليس زچ اخلم کنه نو نیم ځان لالما اصلا او نیم د بارا وکالتان علما هغه دویم شریک چې سال نیم ځان لانی او نیم د بل بارا وکالتن لینی هر یو د بل بار سم دی پاکستان کې وکیل هم دی ځکه که وکیل نشي به شرکت قایمه دي شي به خو چې ځالي ځان لویلی هغه خو شرکت رانه له شرکت بکلی چې نیم کې اصلي نیم کې وکل واحد منهما هر واحد بل داړو کې د وکیل اخر فی ما پاغه شي کې اشتری چې اخلي ولی لان التصرف على الغير ځکه چې وز سامان لما نیم ځان ل نیم بل نشینیم بل علما دا هغه د بار تصرف کول څوک بل لپاره تصرف بغیر دغه د اجازه ته کولای شي نشي کولای اله کولای شي چې ولایت خودل تشتنه نو د تصرف د بار د صحت سره یو طریقه دا سره وکالت ځکه تصرف بغیر دا جایز نه دی الا بوکالت یا په وکالت معنی او بولایت معنی دی مطلب ماشوم د باره چپلار کوي ولی ولا ولایت دل د ولایت شتنه نو فتعین الوکاله هر یو د بل لپاره وکیل شو فإن شرط ان المشترى بينهما نصفان والربح كذلك يجوز ولا يجوز ان يتفاضل فيه لک برو که شرط دا ما د ولا کولو چې ما کم سامان غسل نیم بسای نیم بزمای تا چې کم سامان غسل نیم بسای نیم بزمای نګټه بم به د دې موافق وي نیم نیمه ګټه به که چریده سیمویل چې سامان ما غسلو نیم بستای نیم بزمای او ګټه به 2 روپۍ زمای یو بستای دا به جایز نه ده ولی نور قصه کو پیږي پکنه همدغه شان که شرط دا ولګیدل ولکه کم سامان غسل 2 سی بزما زمواري او یو سی بستای نو به ګټم د قشان تقسیم 2 سی ګټه بزمای یو بداغي بقدر زمان بغټي کمه زیته سره به نه کني ربح مال میزون براشکا ګوري فإن شرط وقدوالو شرط ولګولو چن المشترى نکم اخستله شوی شی چره بینهما نصفان د دوالو ترمنځ بنیم نیم وی نو الربح كذلك نو به بغټم نیم نیم وی او يجوز بس جائز ده به
که شرط ولګولو چې ان المشترى بينهما نصفان وربح كذلك ګټه ممنی منی مې نو دا به جایز ده ولا يجوز دا نه د جایز اي تفاضل فيه چې شی دی نیم یو د یو ګټه دی د بل نه زیات وي وان شرط که شرط ولګولو ان يكون المشترى بينهما اثلاثا چې دا کوم شی مواخصلو دا به د دوړو ترمنځ دواو یو به دوی سیلی یو به یو سالی یو سیزی موار وی نو فربح كذلك ګټه هم د دې موافق وی على بجایزي وهذا وجه دا د مولس لان الربح لا يستحق الاكبر وګورئ د ګټې د پاره د ګټې د وصولې د پاره مجموعي تور درې طریقې دی یاد ساتي انتهایی اهمه مسله ده یو سړی چې نفع حاصلې د غي څو طریقې دي درې کله په مال حاصلې او کله په عمل حاصلې او کله په ذمہواری حاصلې مال باندې لکه دلما پیسې ورکړې د ازما پیسې دی یو لک روپۍ ته به کاروبار کا وګټه بنی منی مې نو ماته چې دا کوم ګټه ملاویږي دا د څه د وجنه مال د وجنه مضاربت کې رب المال ته ګټه د مال په وجه ملاویږي او دا پکې عمل کې دا مضارب د نو مضارب ته وری ملاویږي عمل په وجه لکه نن ټول خلک چې د اعمال کوي هغه ته اجرت ملاویږي لکه موږ چې درس کوو موږ ته اجرت ملاویږي نو دا ګټ دا اجرت د څه د وجه ملاویږي عمل نو یو مال د وجه او بل د عمل د وجه او بل د ذمہواری په وجه لکه زه ذمہوار شم چاته یو چې د شپږمې درجه د شل دیش څلوېښت طالبان دي دا به زه کار له درولمه زما ذمہواری ده دا کار به زه کومه بس ته ماله 10,000 روپۍ راکوه هغوی ټیک ده او زه تاسو له 500 فی کس در کومه یو کس په سره له مزر او در کومه څومره ولی دا 500 روپۍ ما ته ولی ملاویږي عمل خو تاسو کوئ تاسو ته په عمل ملاویږي ما ته ولی ما ته د ذمہواری ملاویږي دغه کور ذمہوار زایما یا دغه شان دکاندار د ټیلرانی کې لولې دي نو د صحیح کپڑے ګنډلو ذمہوار دی هغه هغه به 100 روپۍ باندې کپڑے ګنډي او مزدورانی کې نه ولې ټیلران غول فی جوړه 500 ورکې 500 ځان لالي دا ولی دا 500 ولی زمان دغه د وجنه ګورې ده وهذا لان ربح غټه چې لا يستحق سره د دې مستحق نه جوړيږي الا بالمال سره لك رب المال او العمل سره لك مضارب او بالضمان سره دا ویلو فرب المال چې په مضاربت کې يستحقه بالمال دا مستحق د غټي جوړيږي مال سره والمضارب چې يستحقه دا مستحق د ربح جوړيږي بالعمل سره والاستاذ الذي استاذ هغه لکه ټیلر غټ استاد دی يلقي العمل على التلميذ چې هغه عمل غرزی په شاګردانو باندې تاسو غنډي بالنصف کوم اجرت حاصلېږي نیم بظالم نیم تاسو علی خو تاسو چالي عمل د وجنازي چاله ما زمان ذمہوار زېما دای به زمان د وجنا ولا یستحق بما سواها د ربح د بار حقدار سره نشي جوړېدل سوا د دې دریو طریقونه ټولې څو طریقې شولې درې وسره شي دلته منګ ویل کم شي ما خستلو او یا دا خستلو عهد دا وشو چې نیم بي او ګټه کې یو زیات اخلي به جایز نه وجه سره دا کم شي چې موږ واخستلو نیم نو ذمہواری نیم مشوله نو که یو کم کا زیات ګټالي دا چې دا زیات ګټالي دا ولې علي د دې څه وجه نشته نه په پیسو علي نه په عمل علي او نه په زمان ځکه زمان خو نیم دی دا ربح معلم یزمن شولا نه رسي به او دغه شان دوی سي زمان په ما یو سي زمان په ده نو دوی سي ګټه مم ظالمه که اوس ګټه نیمه جایز نه ده ځکه دا چې کوم زیاتی ګټالي د سولس د خو زمان سولس دی او دا نیمه ګټالي سولس نه زیاتی چې کمالي دا ربح معلم یزمن ده ولی علي وګورئ الا ترى تنغوري ان من قال لغيري يسري بل توي تصرف في مالك الک خپل مال کې د تصرف کوا او ګټه نیمه مال راکوا یا ټول مال راکوا نو ګټه حق جوړيږي اعمال لاغه د تصرف هغه کله ته ګټه بچالي دغه د دې درې وجنه وجب کې نشته تصرف کو په مال کې على ان لي ربح او ګټه بزماوي لم يجوز لعدم هذه المعاني ځکه د معنی پکې هم نشته برحال واستحقاق الربح في شركه اللجوء په شرکت الوجوه کې چې دا ربح حاصلې حاصلې کنه دا چا جوجنه حاصلې د درې می د وجنه زمان د وجنه علامه بیاننا پوه شوي کنه به او زمان خو چې نیم دی نه دا غینه که زیاته ګټالي نه دا زمان نه زیاته شو کنه اندازې ته بغیر د زمان شول ربح معلم یزمن شول والزمان على قدر الملك څومره چې ملک دی زمان واغ عمره دی
ما و د ویلیو کوم سامان مخستلو نیم به نو چې څومره ملک نیم ملک زما دی نیم ملک د دی نو زمان هم دغه موافق دی نیم زمان زما دی نیم دغه دی نو زیاته ګټه د ملک نه ده د زمان نه زیاته ګټه ده بغیر د زمانه ده والزمان على قدر الملك څومره چې ملک په شی مشترک راځي هغه عمر زمان هم په المشترک وکانه ربح الزاید هغه ربح چې کوم زائد دی علیه په دې ملک باندې دا ربح مال یزمن د فلا یصح اشتراط او اشتراط صحیح نه دی هم مضاربت کې خالی صحیح دی صرف بچا کې مضاربت کې او شرکت وجود مضاربت په معنا باندې دی نه نو دې کې نشي جایز دی والوجوه ليست في معنى هذا مضاربت په معنا نه دی نو شرکت عنان کې ولې جایز ویلی مو کنه ویجی هغه د مضاربت په معنا او مضاربت کې جایز وغي کوم جایز ده وش بخلاف العنان لانه في معنى هغه په معنا د شرکتي مضارب هغه د مضاربت په معنا څنګه هر یو د بل په پیسو کې عمل کې ویلی مو کنه پیسې د دوړو یو د بل په پیسو کې عمل کې اول د بل په پیسو کې مضاربت شو من حيث ان كل واحد منهما يعمل عمل کې في مال صاحبه په مال د خپل ملګری کې فيلحق بها نو هغه شرکت عنان ملحق شو د مضاربت سره والله عالم نو هغه کې ربح مال یزمن د نه راځي نو هغه کې یو ګټه زیات وی جایز ده تاسو پیږئ نن سبا داسې کیږي کنه یو سړی دغه شي دا څه ته وایي دا کورونه چینی سی هغه ته څه نوم وایي خلک ټیکدار شي نو ټیکونی سي دا کور بزورانو ما په څومره روپۍ به 1 لک روپۍ بیا مزدوران راولي فی مزدور له مثلا 100 روپۍ ورکي 8000 روپۍ په ولګي او 10000 وته پاتې شي دا د ولی پاتې کی زمان د وجنون دا جایز دی کا دا شان نور حساب وای